عمران خان ویلی دی چې آرمی چیف ته د فیلډ مارشل عہدې په ځای د فیلډ مارشل لقب په ځای باچا سلامت لقب ورکول پکارو. عمران خان د جیل نه یو ځل بیا ډېرې غټې خبرې کړې دي. عمران خان اور د وزیرستان چې کومه واقع شوې ده د هغې حوالې سره هم الیمین ګنډاپور ته واضح پیغام جاری کړی دی. د پی ټی آی ټول ایم ان ای اور ایم پی ای چا چې الیکشن ګټلی و سموده هغه غیب و، خو هغه اچانک په منظریام باندې راغلی دی. د اسلام آباد های کورټ مخې ته یو غټ احتجاج کړی دی. د دې احتجاج څه مقصد و؟ توشا خانه 2 کیس سماعت هم شوی د هغې څه اپډیټ سي. د وزیرستان واقعي حوالې سره ډي جي آی ایس پی آر سره رد عمل ظاهر کړی دی. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. تفصیلاتو طرف ته راځو، خو هغې نه مخکې که چېرې تاسو په خپل کورونو کې یا فیملی یا فرینډ څوک سولر سیسټم انسټالیشن کوي نو زمونږ په نوښار نوشهره حکیم آباد کې خپل دفتر او خپل سټور دی چې په هغې کې تاسو له د نورو دکاندارانو په نسبت باندې ښه ریټ سره مکمل سولر سیسټم ملاویدی شي. جی حکیم آباد کې زموږ خپل افیس تاسو په سکرین باندې نمبر ښکاري، تاسو په دې نمبر باندې موږ سره اړیکه نیولی شئ. جی اوس تفصیلا طرف ته راځو. جی عمران خان جیل نه څه پیغام جاری کړی په هغې تفصیلا خبره کوو، خو هغې نه مخکې پرون چې کوم د پی ټی آی ایم ان ای او ایم پی ای اسلام آباد های کورټ مخې ته احتجاج کړی و او څه مقصد دپاره کړی و په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. د پی ټی آی لیډرشپ چا چې د عمران خان په ټیکټ باندې الیکشن ګټلی و، د عمران خان په نوم باندې الیکشن ګټلی و، هسې موده غیب خو اچانک هغوی راښکاره شوي دي او هغوی احتجاج هم کړی دی چې ریډ زون ته پکې هم داخل شوي دي، خو څوک پکې ګرفتار شوي نه دي. د کمال خبره پکې دا ده چې یو ډېر کامیاب احتجاج شوی، ګرفتاري پکې د چا هم نه ده شوې. د پی ټی آی لیډرشپ په احتجاج کې د عمران خان د رهایي دپاره نارهبازي هم کړې ده او دا نارهبازي هم کړې ده چې مودي کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، دا نارهبازي هم کړې ده. جی د دې علاوه د دې احتجاج مقصد د پی ټی آی لیډرشپ عمران خان سره اظهار یکجهتي کولو او اسلام آباد های کورټ د عمران خان الکال ټرست کیس د چې کم سماعتونه دي چې هغه سماعت دپاره مقرر کړي. د احتجاج مقصد دا و چې دغه پی ټی آی لیډرشپ د اسلام آباد های کورټ نه دا ډیمانډ کړی دی چې تاسو د عمران خان الکال ټرست کیس چې کوم دی هغه سماعت دپاره مقرر کړئ. جی د پی ټی آی لیډرشپ دا هم ویلي دي که چېرې د عمران خان کیسونه راتلونکې هفته کې سماعت دپاره مقرر نه شو نو موږ به یو ځل بیا یو ډېر غټ احتجاج کوو. جی بل توشاخانه 2 کیس کې هم سماعت شوی دی اسلام آباد های کورټ کې چې په دغه کیس کې څه پیشرفت مخې له نه دی راغلی او دا کیس بل تاریخ ته ټرانسفر شوی دی، یعنی د سنوي بل تاریخ ورکړلی شوی دی. جی عمران خان جیل نه ډېرې غټې خبرې کړي، اوس په هغې باندې خبره کوو. جی عمران خان د آرمی چیف عہدې حوالې سره ویلي دي چې آرمی چیف ته باچا سلامت لقب ورکول پکارو. عمران خان وزیرستان ډرون حملې حوالې سره واضح رد عمل پیش کړی دی. عمران خان ویلي که چېرې تاسو ډرون حملې کوئ او هغې کې ماشومان مړه کېږي نو دهشتګردۍ کې به اضافه کېږي. د کې پي کې حکومت ته پکار دی چې د ډرون حملو مذمت وکړي او د ډرون حملو دی روکتام وکړي. دا یې الیمین ګنډاپور ته دا پیغام ورکړی دی. د کې پي کې کې د الیمین ګنډاپور حکومت ته نو هغوی دا پیغام ورکړی دی. جی وزیرستان واقعي باندې ډي جي آی ایس پی آر هم خپل رد عمل ظاهر کړی دی. ډي جي آی ایس پی آر ویلي دی چې په 19 مای باندې په وزیرستان کې یو افسوسناک واقعه مخې ته راغلې ده چې دا واقعه د انډیا تربیت یافته فتنه الخوارج د طرف نه شوې ده چې پکې ملوث دي او د هغې نه پس په سکیورټي فورسز باندې خلکو الزامات ولګول چې کله موږ مکمل تحقیقات وکړو نو دا الزامات غلط ثابت شو او چې دې کې څوک هم ملوث دي نو موږ به هغوی ته ضرور سزا ورکو او کړي سزا به موږ هغوی ته ورکو. جی نو ډي جي آی ایس پی آر د وزیرستان واقعي حوالې سره دا بیان جاری کړی دی. تاسو دې حوالې سره لرئ خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.